ملګرو تاسو دا خبرې واورئ بیا زه تاسو له جواب درکوم د دې خبرو. السلام علیکم مرګرو څنګه یې خیر الله نو امید کوم چې ټول به ټیک یې چې دا خبرې لږ مخامخ شي نو خوند به وکړي. ځکه مې په دې لپاره وکړو یو زمونږ یو میډم دي او زما د رور نوم یې اګسټې خبره دغې لپاره مې دا دې لپاره کوله تاسو وویل چې دا منصف دونه بې غیرته دی چې ښځې د زیو په ښځه باندې لاس وچتوي که نه ما له خو خپل ځاني دغه خوند نه راکوي او بې غیرته خو ځکه دی چې ښځه ګډوي چې دی غیرتي وي که نه نو ده به ښځه نه ګډوله او چې کمی د زړه خبرې دي او کمی د زړه خبرې دي د ده په فیملي کې زه یم او کمی خبرې د کولو دي کمی خبرې د کولو نه دي چې دې سړی وی دی غیرتي وی د ده به ډومبې په مخ باندې برید و د ده به لباس صحیح و د ده به انداز صحیح و د ده سره د کروړونه د حربونو خاوند دی د هغې د پاسه چې دی ښځه یو ته کینی بل ته کینی بل سره کینی دی د یو سره وي ښځه د بل سره پرته وي دی ځان ته سړی وی دی خو پښتون دی آفرین شه او د ده په پښتو شه وسې نور میسجونو ته غوږ کېده او بیا مې لکه مثال خبره کوم نو زه دغې لپاره ویم چې چا کیسه وي یا په خپله مخامخ وي که نه دې 3 کاله مخکې یو بېله او پاتې شوه د دې خبره چې دی وی چې په چا کیسه وي نو هغه د مخامخ پته لګي تاسو ته د فیملي او تاسو ته د اندازې پته شته چې د نادي نه مخکې څو ښځې وي یوه ښځه یوه رشیده چې په پېښور کې د ټاپ کنجره ده آنټي ده د دنیا ښځې چلی بله ښځه یوه میمونې د هغې نه یوه لور وه هغه یې پرېښه ده د رشیدې نه چې ده 2 لوریانې وې د دې منصف د نادي د خاوند هغه یې پرېښه ده بله ښځه یوه درېیمه د شکیلې خور نګتو نادیه چې ده نادیه 4مه ښځه ده ملګرو چې څه خبرې وي زه د خدای کور ته تللی یم زه د هغې پاک د کور په سر باندې قسم خورم چې دی نو طلاقیان دودي چې په ښځه باندې حاجت پوره شي چې کومه ښځه ګټه وټه کوي وله ښی خوښه یې ښه وله عزت کوي ښه وله هر څه کوي چې معمولي هغه معمولي یا د مارکیټ نه خواشي یا دې خواشي یا یې څوک خوښوي یا نه خوښوي دو هغه پرېږدي بیا د هغې د پاسه بله ښځه وکړي او واقعي دا خبره خوره شوې وه چې ما سره د مراد خبره ختمه شوې وه چې او ما له مراد طلاق راکړی ما له مراد طلاق ما له داسې نه و راکړی ما تاسو ته په بلې ویډیو کې ما تاسو ته وویلو چې هغه په سنبل باندې مین و پیسې به یې په ما باندې ګټلې خوړلې به یې په سنبل باندې دی ورسره ملګری و ده ورته وي چې زه دله 50 لکه در کوم زه دله 1 کروړ در کوم سنبل وکړه دا پرېږده نو په دې وجه باندې چې دی زما ته خپلې زما لوریانې وي ما یې خیر دی کو ښه ده کو بد ده زه به ورسره خپله زندګي به ورسره زه تېروم خدای دې نه په ما باندې غلط کار وکړي او نه زه غلطه ښځه یمه چې زه غلطه ښځه وې ما به غلط لباس اچو زما به خېټه ښکارېده زما به لاسونه ښکارېدل زما به هر نمونه اندام ښکارېدو د دو دا پیشه ده د دو دا کاروبار دی چې معمولي ښځه معمولي یا خرابه شي یا د سکرین نه اوټ شي ده پسې الزامونه وتړي چې دا ما د سړي سره ګیره کړې ده او یا چې ده نو یا دا دغه شانتې چې دا ما داسې چل کړی ما هغسې چل کړی دی زه د خدای د کور نه راغلی یم زه په هغې پاک ځای باندې قسم خورم چې زه داسې مانځي یم لکه څنګه چې په انډه کې چې څنګه هغه زیړی مانځي وي زه خو ملګرو زه خو خدای پاک نه او زه ستاسو نه زه انصاف غواړم زه د دې کنجرانو نه انصاف نه غواړم چې ټول عمر چې دی نو یو ښځه یې کړې ده
هغه پرېښودي بلې کړې هغه پرېښودي بلې کړې هغه پرېښودي ده او ټول عمر یې چې دی نو په تورسرو باندې ظلمونه زیاتې کړي دي ښځې ده داسې استعمال کړي لکه د ټیشو چې څنګه سړی راواخلي په د ضرورت په ټایم کې ټیشو استعمال کی بیا یې غزار کی چې زه مکر کومه یا ما مکر کړی وي نو خدای پاک او د خدای کلام دې ما سره پوه شي او کنه چې ما نه مراد نه اوړي ما نه دا منصف نه اوړي ما نه بل نه اوړي نو ما ورځ ماله دې خدای پاک او ماله دې هغه رب او ماله دې هغه کعبه شریفه دې ماله لاره راکړي د ده په واګم د ده بس د دې نه پس نورې خبرې مو اوره چې د نورې څه ویلي چې تاله غصه درځي تاله په ښځه ولې غصه نه درځي چې ته په یوه کمره کې پروت یو ښځه دې په بله کمره کې پرته وي ته ځان ته سړی وې چې ته سړی وې ستا به په مخ باندې برید و ستا به ګیره وه ستا به غټ غټ دغه و 3 پیرې 2 پیرې تا عمرې وکړې د چا دپاره تا عمرې وکړې د عمرې په بانه باندې لاړ شي او هلته کې د نورو خلکو سره ګرځې عمرې دې وشرمولې ظالمانو دغه د خدای کور دې ورانېږي در باندې نه چې دا غاړې نه راځئ او تباه برباد ګرځئ ماله ته دمکي راکې که نه چې زه دې ولم زه دې مړه کوم په فیسبوک باندې ما ته یو شانتې لګیایي او په لایف کې ما ته بل شانتې لګیایي په ما پسې چې دی د عمرې د خدای په کور کې وي په عمره کې وي زه درته دا د کلام راخلم زه به یې تاسو ټولو ته وښیم تاسو ته به یې زه سیلمه کړم چې ما ته زما نادیه خور په ژړا شوله ما ته دی په ژړا شو چې زما رور دی خیر دی غلطي تې شوې ده کو شانزه سره واده کوو کو یا د سنبل سره واده کوو ستا تې بچي دي ستا تې لوریانې دي خیر دی چې دی نو د ده سره خپله زندګي تېره کړه زما نکاح چې ده دی راغی د عمرې نه د په هغې پاک ځای باندې قسم وخوړو ده وویلو وي که چېرته دې مراد تا سره بد وکړل زما د په هغې پاک ځای باندې قسم وي چې مراد به زما د وروروالۍ نه وتی زما به د ښه نه وتی زما د بد نه به وتی زما نه مشر رور شته ده تپوس نه زما پلار د تپوس شته دی زه لاړم تاڼې ته ما ځان له په یو تاڼه کې ما راپورټ وکړو د خپل حفاظت دپاره په بله کې مې وکړو ما ته د یو ځای نه دمکي میلاویږي ما ته د بل ځای نه دمکي میلاویږي لا اله الا الله محمد رسول الله دا پاکه زه د حضرت کلمه تیروم کو زه یا ایکټینګ کوم یا زه داسې دروغ یم یا د مکر جړا کوم یا دا نښې زما د دروغې وي نو پاک رب او ما سره د خدای پاک پوه شي او که نه چې دو موږ سره کوي دو د ښځو نه چې دی دو د ښځو نه پیزارونه رخ کړي دي د پیزارو بازار یې ترې رخ کړی دی یو پیزار چې زوړ شي هغه غزار کي بل راواخلي بل پیزار چې زوړ شي بل راواخلي د منصف چې دی دا څلورمه ښځه ده د مراد چې دی دا زه درېیمه ښځه یم د مراد یو چترالۍ ښځه وه یو یې په مردان کې ښځه وه درېیمه ښځه یې زه ومه چې ده ته پته ولګېده چې د دې وس ماشومان شولو د دې وس دا دی کور شو اور شو ما وس پرېږدي په ما د پاسه بله ښځه کوي یوه ښځه دا نه غواړي چې په ما دې کور وران شي که زه یا غلطه وې یا زه بده وې ما دا 14 کاله ما دا فن وکړو ما به داسې یو غلط کار کړو یا به ما داسې یو غلط لباس کړو چې په ما باندې به تاسو په ما بد وي خو ما غلط کار ما نه دی کړی زه درته په هغې پاک رب باندې درته زه قسم خورم چې دوی ما دا د سړي سره نیولې ده ما دا کړي دي زه په دې باندې بدې نه ښکارم خلک په بېنظیرې پسې وی خلک په غټو خلکو پسې وی زه خو لا معمولي غونته کې انسان یم زه خو د خدای پاک نه زه خو ستاسو نه انصاف غواړم چې دی وی چې دی وی د دې طلاقونه شوي دي او زما طلاق داسې نه و شوی زما طلاق زما خاوند راکوم نه زما خاوند ماله طلاق نه راکوم مراد ده ورته وویلو چې دا کنجره پرېږده دا ټیکسنه پرېږده زه به دله سنبل وکړم زه به دله پلانکې وکړم زه به دله ډینګې وکړم زما داسې کور و لکه د ګل په شانتې زما په کور کې یو د مرغۍ پی نه و زما په کور کې نور هر څه ډېر و
د زما کور لوټ کو زما کپړې پټې کړلې زما فرنیچر په لک لک روپۍ و د په 50,000 په 40,000 خرڅ کو زما فریجونه یې خرڅ کړلو زما هر نمونه ظلم زیاتې ده ما سره وکړل په ما پسې تمانچه راغستې ده په ما باندې زما بل لیور ډزې کړي دي ما سره هر نمونه ما سره ظلم ما سره زیاتې کړی تاسو د دا خبرې واورئ چې د خدای دپاره چې دا د سمې کړي کو دا غلطې کړي بیجان خو ورته ما په دې لوز باندې وي چې نادیه زما نه مشره ده 2-3 کاله نادیه زما د مور په بیجان ورته ما ځکه وي چې نادیه زما نه 2-3 کاله مشره ده زما د مور په ځای خور ده ما به احترام کو په داسې خلکو باندې خو زه خدای سلام نه اچوم چې ټول عمر چې دی غلطه دنده کړې ده په غلطو کارونو باندې مجبوره کړی یم ده پې مجبوره کړی یم منصف مراد پې مجبوره کړی یم چې نه مې دې کړي په سر باندې راله تمانچه یې ښودې ده په زړه یې راله یې ښودې ده بېګا یې راته پانسي اچولې ده زما نه بنګړې ویستې دي ما سره هر نمونه ظلم زیاتی کړی زما نوکر دی شاهرخ خان تاسو به یې پیژنئ یا به یې نه پیژنئ په ما باندې هغه غزارونه کړي دي زما د آی ډي چې ده دا د مراد سرم ده زما د خویاندو تصویران تشهیر کوي زما تصویران تشهیر کوي که مالې طلاق راکړی م دی زه پې خوشحاله یم شکر پې وباسم چې د داسې ګن نه او د داسې څښا رنځ نه زما خلاصۍ وشي که نور څه نه پایه عزت باندې خو به کښېنم که نه هر ټیم زه دا سوال کوم چې خدای پاکه چولې دې خرڅوي لوبیا دې خرڅوي ټاټکې دې چلوي خو چې ماله د یو ټیم د آیا عزت ماله رزق راوړي د دو په شان خو دې نه که نه چې یوه ښځه کوي بله پرېږدي یوه ښځه کوي بله پرېږدي دا د منصف د نادیه 4مه ښځه ده چې دا یې دی کوي انسان چې دی که نه بل ته یوه ګوته نیسي نو دا خپل ځان ته دې ونیسي چې خپل ځان ته یې 4 راوړي زه چې څه لګیا یم زه د زړه د درده لګیا یم که نه ما به نور کله دا خبرې کړې وي ما به نور کله ما به دا خبرې کړې وي زه به په فیسبوک باندې لایف راغلی وم دا وګورئ د خدای دپاره دا ما په ځان باندې دا ما د لقسته نشانونه کړي دا ما په ځان باندې د لقسته نشانونه کړي چې دی وایي چې دا په ځان باندې د لقسته نشانونه کړي دي او دا ایکټینګ دا کوي سپا دشمن زما چې دی زما منصف دی دویم پسې مسعود دی دریم چې دی زما د ټولو نه غټه زیله چې ده زما مراد دی خدای پاک نه زه ستاسو نه بار درته یم زه انصاف غواړم ما له تاسو انصاف راکئ دو په ما باندې غلط الزامونه لګئ او زما په زړه باندې دا نه پیرزو کېږي د دې مصیب دا نورې خبرې تاسو واورئ چې دا ده څه ویلي دي چې دی پښتون وي دی پښتون وي او په رښتیا د پښتون د غڼه پیدا وي چې دی عمرې له لاړلو نو ده به په نادي باندې توبه ویستې وه دی خو یې وسه پورې دی په میپولونو کې ګډئ ګاڼې پې کوي ډمتوبې پې کوي د خلکو سره یې کښېنئ په دې خوله باندې مې خبرې نه راځي چې دی څه نه کوي د ده دا نورې خبرې واورئ چې ده څه ویلي دي زه به دله نور جواب درکړم ما چې دی ما پرنس کانفرنس راغوښتی دی پرنس کانفرنس سره هم خبرې کوم او دا دغه نوم څه دی د هغې بل دغه نوم ایویټي خیبر والا یوسف جان ما راغوښتی دی یوسف جان ته به زه د خپل حل ویم د خپلې غریبۍ حل به ورته ویم انصاف په خدای په تاسو په یوسف جان به یا نن مازدیګر راځي یا به سبا راځي زه به د خپل فریاد چې هایکورټ ته وي کو تاڼې ته وي کو تحصیل ته وي کو هر یو ځای ته وي زه به ورته د خپل انصاف ښیم چې ټول عمر ما وګټله نه مې پکې کور شو نه مې کپړې شولې نه مې پیزار شولو ایک یوازې په دې یوه جوړه کې چې دی نو زه مراد را رخصت کړلم زه یې راولېږلم بېګا په ما باندې خدای پاک د مرګ شپه تېره کړې ده خو ما سره د مشرانو دعا وه چې زه خدای پاک بچ کړم دا نوره ویډیو تاسو د دې غیرتي واورئ د دې غیرتي پښتون چې غیرتي پښتون نور څه ویلي دي یو پیره طلاق واغشته پرېښله روغ هم پکې وکړه بیا واغشته دې طلاق هم خپله ورکوي خبره تا خاوند له خپل دونه احتیاط ورکړی چې هغه دلته پنډۍ ته راځي ګرځي را ګرځي لاګانو پسې او ته هلته چې بغیر خاوند ته ګرځي نو خامخا څه خو به وي که نه نو دا انډري مې صرف دې پوره ورکړه چې څه خبره دې مکاتوب پسې مه ده چې دا مکاتوبداره دې صرف دغه ته مکرتوب خو دو کوي
مکرتوب خو دو کوي نور به درته زه د دو د خاندان به درته نور زه صفت نه کومه د دو خاندان ټولې دنیا ته معلوم دی رشیده نوم واخله پټا بانی چې دی نو هغه انټي ده د رشیده ښځه وه د میمونې ښځه وه د بله ښځه چې ده د شکیلې خور چې ده د هغه ښځه وه ټولو غریبانانو چې دی نو د په دې وجه باندې تی طلاقونه اخیستې دي چې ده به پې دنده کوله ده به چلولې او د هغو چلېده نه وې خوښې چې دی ما ته وایي چې خاوند له اجازت ورکړي چې دی په پینډۍ کې اوسېږي دی ما نه د پینډۍ په بانه لاړ شي وایي زه ډیټ کوم زه ورته یم ټیک ته زه د خپلو بچو سره ناسته یم لا اله الا الله محمد رسول الله ما سره زما کسان هم دي هغو هم قسم قرآنونه ورکه چې ما ځان له یا کور ته څوک راغوښتي یا ما غلط کار کړی نو خدای پاک دې ما زما په دې وجود کې دې خدای زما چینجو کی او کنه چې په کم حالات باندې دی هم مې شوګر دی هم د زړه بیمار دی هم چې دی هم مې کینسر دی هم مې پخپه کې دومره غار دی دومره سوری دی خدای پاک پکې دومره بیماریانې راوستې دي کنه چې خدای توبه په دې میاشت په دوو په دریو کې به تاسو ته پته ولګي چې دی به مړ شي په خېټه کې دی ستنې وهي کو ډېر ورسره مال دولت دی کو ډېر ورسره هر څه دي خو خوشحالي پکې خدای نه نصیب کوي په دې باندې زه خوشحاله یم او دا ورسره زما دعا ده چې زما په جمدانه باندې دی خدای پاک منصب زما د غریبۍ د در عریان محتاج کی 50 لاکه روپۍ چې دی نو وسیم چې دی نو دا د مرادي قرضدار دی زه نورې قرضې نشم ختمولی مراد له تر کمې پورې به زه ګډېږم یا به تر کمې پورې زه شوګانې کومه وی عمر دې ټیر شه تر کمې د پې 50 لاکه 10,000 روپۍ دي د بل رورې پې پیسې دي په ما باندې ګټي په ورونو باندې قرضې ختموي زه خو ماخر انسان یم که نه زما خو زړه دی زما هم د عزت ژوند غواړي زه هم یم چې زه هم د پښتنو په شانتې په کور کې په عزت باندې کښېنم چې څنګه د پښتنو په کور کې ښځې ناستې وي داسې زه کښېنم خو نه داسې ځای په دو کې نشته دی چې دا ما ته کنجره وایي که نه نو دا کنجر هم د ورور سره ناسته ده دی چې ځان ته پښتون وایي که نه نو د ده نه به هغه درې ښځې به د ده نه تلې نه د ده نه به یې طلاقونه نه اخیستل چې نرې پښتونې را میدان ته شه په میدان باندې به خبرې وکړو چې ته ماله دمکیانې ماله په موبایل لا کې ما ته رینګونه کې چې ما ته په ویډیو باندې شي نو ما ته په ویډیو باندې بل شانتې لګیایي چې دا زه دروغ وایم یا دا زه مکر کوم دا دې زما نه لاړ شي که نه ملګرو بس انصاف ما په خدای پاک ما په تاسو باندې پرېښودی دی ما تاسو ته چېرته دا خپل زړه خبره نه ده کړې ما تاسو ته د زړه خبره وکړه چې د منصف 4 ښځې دي د مراد 3 ښځې دي د بل رور هم ښځې دي د ده دا کاروبار دی د دې ټول خاندان چې دو ښځې کوي چې دندې کاروبار نور به پې تاسو ښه پوهیئ نور نظم پسې اخوا چې کاروبارونه وله کوي ښه خوشحاله وي چې کاروبار نه وله انکار کوي نو بیا یې داسې حال وي لکه څنګه چې زما دی د منصف نورې خبرې مو اوره چې منصف خان نور څه وایي ختم شو ته ملاو کا چې ته ځان ته سړی وې که نه کوسبرې ته تا ته خو زه کوسبرېت ویم ته خو کوسبرېت یې ستا پسې خو اډو د سره نه برېت شته نه ګیره شته ظالمه ځان مړ که ته ځان ته سړی وې سړی نه یې مړه زما د خپو دا چیتره چې ته سړی وې که نه ستا په مخ باندې به غټه ګیره وه ستا به برېت و ته سړی نه یې ته اجړه ځان پیله سړی که او ښځه دې په کور باندې کېنوه او پښتون ځان نه جوړ کا دا واوره د پښتون خبرې زه تاسو دوباره تاسو راځم دوباره شیر کومنټري نه پس راځم تاسو نکاحنامه ښیم چې د نکاح کله دا نکاح تړل شوي ده او کله نکاحګان ختم شوي دي واپس تړل شوي پاسپورټ یې خپله تړیم او خپله یې ختموي په خپله ما نه دي ختمې کړي په دنیا کې څه دي تاسو په ایمان نه وړی ما په ایمان نه وړی دی په دنیا کې څه دي کعبه شریفه ده د خدای کور دی زما د په هغې پاک ځای باندې قسمي چې دی په عمره کې و دی راغی ده ما ته مینت زاري کوله ما ته نادي مینت زاري کوله چې خیر دی ستا تی ماشومان دي ستا تی بچي دي ته ورسره خیر دی روغ وکړه یو چانس وله ورکه خو ده تا سره بد وکړل زما د په هغې پاک ځای باندې قسمي چې دی نو زه به نه د مراد مخ ته وګورم نه به زه د مراد شکل ته وګورم زه صرف کړی یم د پیداګیر دپاره چې زه وله ګټه وټه کومه زه وله شوګانې کوم
نو زما ښه عزت وي، زما ښه عزت، زما ښه قدر وي. زه چې وله نه کوم نو زما بې عزتي وي، زما کنځل وي. څوک هم ما سره مینه کوي، څوک زما خیال ساتي، پلیز د خدای دپاره دا ویډیو شیر کوئ او چې دی نو زما سپورټ وکئ. او پولیس والا هر نمونه پولیس والا چې کم وي زما سپورټ دې وکړي. ما دا 14 کاله چې ما دا فن وکړو، ما په دې وجه باندې ما نه دی کړی چې زه به دې مقام ته رارسم، بیا به ماله داسې بې غیرته خلک به بیا راپاسي او بیا به ماله دمکیانې راکوي چې د هغو ښځې خور او خویندې میاندې دا ګډېږي بل څه کوي. هغه زه نور نشم ویلی چې دا ما ته وایي چې دا خلکونه لوریانې پټوي. ته په دې بله ویډیو کې ووایه، ته په دې بله ویډیو کې ووایئ چې ما تاسو ته څه ووي چې زما یوه لور ده، هغه د 4 نیمو کالو ده، بله لور مې ده هغه مې وسوس شوي، هغه د 6 میاشتو ده. زما 2 لوریانې دي چې د خدای نه نه پټه، د انسان نه به یې ولې پټه کړم چې زه د چا خوښه یم که نه، چې زه د 10 بچو مورم یم که نه، نو ما به خلک خوښوي. دی خو زما ورځ ته نه دی ټینګې، دی خو زما نامې جامې ته نه دی د ټینګې چې ولې زما ښځه په کور ناسته ده او دا ډرامې کوي، دا شوګانې کوي، دا سټیج دا دوبۍ ته ځي، دا قطر ته ځي، دا پینډۍ کې شوګانې کوي. زما ښځه ولې نه کوي؟ عزت او ذلت خو د خدای په لاس کې دی چې چاله خدای عزت ورکوي، چاله خدای بېعزتي ورکوي. د دې کوسبرېت په خبرو پسې مه ځئ او مه پسې پروا ساتئ چې دی د لایف راځي الټه پسې کنځلې کوئ خو ورله جواب مه ورکوئ. بس زه راغلم خو دړه د سوخته راغلمه او انشاءالله چې نر وي په میدان دې راشي او په میدان باندې به درته پته ولګي. د دې کوسبرېت ورته زویم داسې دی لکه زما د خپو دا پیزار ده چې ته رسوي دا دی زما. او چې د نر بچی وي که نه مرادو دا کنجر دا بړوا په ګلبېله کې چې ده نو په ناګمان کې دا چترالۍ ښځې چې دا په 2 او په 3 روپۍ باندې دا کوس ورکوي چلیږي چې او دا بله مردانۍ چې ده دا مردانۍ چلیږي چې دومره غیرتي دی که نه نو هغو دې مړې کي چې ما مړې کوي ماله دمکي راکوي که نه نو هغو دې مړې کي. چې نر وي او غیرتیان وي که نه دا ټول را میدان ته دې شي په میدان به یې پته ولګي چې څوک نر دی او څوک کوني دی. خو زه د خدای نه زه ستاسو نه سپورټ غواړم چې تاسو ما سره مرګتیا کوئ، زما به زړه م غټ وي، زه به خوشحاله یم. ماته به انشاءالله چې ما سره د خدای ستاسو دعای که نه زما دې نوک ته به انشاءالله څوک ونه ګوري. ټیک ته که نه بس په دعاګانو کې یاد ساتئ او انشاءالله چې بیا د کوسبرېت بیا د خبرې څه جواب کوي نو انشاءالله بیا به زه د خبرې جواب واپس در کوم. او دا بل بړوا څه دی؟ دا بړوا دا زما دا خاوند بړوا زما د پیج نه زما د خویندو زما د میندو تصویران ورکوي، زه پرې نه شرمېږم. شکر دی بربنډې نه دي د دو د خویندو د میندو په شانتې بربنډې نه دي. زمونږ پند چې دی د ښکاره دی، زمونږ پند د سرخۍ دی او د دو پند چې دی نو د دو پند د دې دی. نو په دې کې او په دې کې د ځمکې اسمان فرق دی. او دا ویډیو چې اوس ما وم کړله نو ما ته پته دا اوس دا د غیرتي دا بچی به دا اوس دا ډیلیټ کوي چې د پښتون دا غڼه پیدا یې د احمدشاه دا غڼه پیدا یې چې ډیلیټ یې نه کړي.